بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر خان بادر دی او اسسټنټ پروفیسر یم په دې وخت کې په ګورنمنت ډیګري کالج میګور سوات کې سرویسز ورکوم. نن په 30 دسمبر 2025 باندې په بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډري ایجوکیشن سوات کې یو ډیمونسټریټیو پروګرام و. د دې پروګرام د پاره ز د خپل ګورنمنت ډیګري کالج میګور سوات پرنسپل پروفیسر مقبول احمد صاحب په وینا باندې لاړم. په پروګرام کې چې ما څه واورېدل، څه ولیدل او څه زده کړل، نو ما دا وغوښته ضروري مې وګڼله چې دا زه د سټوډنټ سره شیر کړم، د اف ایس سی د سټوډنټ سره او د میټرک د سټوډنټ سره. خو د میټرک د سټوډنټ سره شیر کول ډیر لازمي بدی دي چې اوس زمونږ په سوات، بونیر او شانګله کې د ژمي چوټیانې دي. سټوډنټس چې کوم دي هغه کور دي. که چېرته سکولونه کولاو وي نو شاید چې دې ته دا بریفینګ یا د پوهې دپاره په خپلو سکولونو کې څه پروګرامز ارینج شوي وي او دې ته هغه ښودنه کړې وه. پروګرام و د څه باره کې؟ پروګرام و د ای مارکنګ په باره کې، الکترونیک مارکنګ په باره کې. دا یو نوې طریقه شروع کوي. فی الوقت خو دا په فیډرل بورډ کې رایج ده، هلته کې هغه کوي. په پېښور بورډ کې هم په سبجیکټس کې دي دا ای مارکنګ شروع کړی دی. خو اوس چونکې د هاي اپس په ډایرکټیوز باندې او د هغو په اډر باندې دا مختلف بورډونه چې د کې پی کوم دي دی هم دا شروع کوي. په ټول سبجیکټس کې خو به نه شروع کوي، په چند سبجیکټس کې به شروع کوي. خو د هغې دپاره دا ټیچرز او پرنسپلز د ګورنمنټ کالجز، د پرایویټ کالجز، د سکولونو هیډ ماسټرز، پرنسپلز وغیره او استادان صاحبان ټول یې راکال کړو او د بورډ اف انټرمیډیټ اینډ سیکنډري ایجوکیشن سیدو شریف سوات په حال کې دا پروګرام وشو. پروګرام کې یو فیمیل ټیچر کوېسچن وکړو او هغه ډیر زیات معنیخیز و. فیمیل ټیچر د سوات بورډ د چیرمین دا تپوس وکړو که فرض کړه دا پروګرام په ورکینګ ډیز کې شوی وي، کوم وخت چې سکولونه کولاو سټوډنټ زموږ سره راتلل، زموږ انټریکشن کېدو، نو دا به ډیر فایدهمند پدې وي چې موږ کوم زده کړه کړې وي هغې باندې موږ سټوډنټس پوه کړو. د خبرې مطلب دا دی چې دا یو نوې طریقه ده د پیپر سالو کولو. د دې چې کوم انسر شیټ دی هغه به ډفرنټلی کوم چې موږ الریډي استعمالو د دې نه به لږ مختلف وي. د ټیچر غرض دا و چې دا موږ زده کړی وي، نو موږ خپل سټوډنټس ته هغه طریقه ښوولې وه چې د ای مارکینګ دپاره چې کوم انسر شیټس ډیزاین شوي دي دا څنګه ډیزاین شوي دي او په دې کې څه کول پکار دي. نو زما هم دا خبره خوښه شوه، خو چونکې زموږ سره خو بل څه سورس نه و، خو ما وی یو ویډیو پیغام به زه ریکارډ کړم او د سوشل میډیا په ذریعه باندې به کوشش کوو چې ډېرو خلکو ته ورسوو. ای مارکینګ کې به څه کېږي؟ د ای مارکینګ دپاره انسر شیټ څنګه ډیزاین شوی دی؟ یو خو هغه او ایم آر دی، هغه سره الریډي سټوډنټس چې کوم دي هغه فیمیلیر دي. د او ایم آر پته سټوډنټس ته شته. خو اوس چې کوم د پارټ بی په پیپر کې او پارټ سی د هغې دپاره د انسر شیټ چې کوم دی دا بل شان ډیزاین کړی دی. فار ایگزامپل زموږ سره په پارټ بی کې شارټ کوېشنز دي. که فرض کړه موږ ته اټمپټ کول 10 شارټ کوېشنز او ټوټل شارټ کوېشنز سپوز دي 12، نو د دې 12 دپاره په دې انسر شیټس کې 12 پیجز مختص کړي دي. مطلب دا چې د فرست شارټ کوېشن دپاره فرست پیج دی، د سیکنډ شارټ کوېشن دپاره سیکنډ پیج دی، اینډ سیملرلی د 10th شارټ کوېشن دپاره 10th پیج دی او د 12th شارټ کوېشن دپاره 12th پیج دی. که فرض کړه په دې کې چوایس وي، آپشنز وي او کوم سټوډنټ سپوز 7 نمبر شارټ کوېشن کول نه غواړي، نو دی به دغه 7 نمبر شارټ کوېشن دپاره چې کوم پیج مختص شوی دی به دغه بلینک پرېږدي او د دې په ځای لټ سي د 11 نمبر شارټ کوېشن کول غواړي، نو دی به د 11 نمبر شارټ کوېشن چې کوم دی د انسر شیټ په 11 پیج باندې لیکي. د شارټ کوېشن دپاره یو پیج مختص شوی دی، زیاتونه زیات شارټ کوېشن به دغه یو پیج پورې لیکي. د یو پیج نه که کمې څه مسله نشته، خو د یو پیج نه به یې سیوا کوئ نه، ځکه د هغې دپاره څه ځای بیا به نه وي. نو د شارټ کوېشن دپاره یو پیج مختص شوی دی او خپل انسر به په یو پیج کې راولئ. دغه شانتې د لانګ کوېشنو دپاره سپوز په سیکشن سی کې 15 لانګ کوېشنې دي او په هغې کې 3 لانګ کوېشنې کول غواړي، نو د کوېشن 1 دپاره هم 3 پیجز مختص شوي دي، د کوېشن 2 دپاره هم 3 پیجز مختص شوي دي، اینډ سیملرلی فار آل اف دیم د 15 لانګ کوېشنو دپاره 15 3 پیجز مختص شوي دي، مطلب ټوټل 15 پیجز دي. اوس لیټ سي په دې تھرډ پارت کې د اولنۍ لانګ کوېشن چې کوم دی دا څوک کول نه غواړي، نو دی به د اولنۍ لانګ کوېشن دپاره چې کوم دا پیجز مختص شوي دي دی به دا نه ټچ کوي، په دې کې بس رایټینګ وغیره نه کوي. په دې کې لیټ سي دی د اولنۍ پرېږدي او د دې په ځای 4 نمبر لانګ کوېشن کول غواړي،
نو په دې انسر شیټ کې چې کوم دا څلورم نمبر لانګ کوېشن دپاره کوم پیجز مختص شوي دي دی به دا لانګ کوېشن چې کوم دی د هغه څلورم لانګ کوېشن دپاره چې کوم پیجز دي دی په هغې کې لیکي. سیملرلی په دې سی سیکشن کې چې تھرډ لانګ کوېشن دی تھرډ نمبر چې کوم لانګ کوېشن دی دی دا کول نه غواړي خو په دې کې چې دا کوم ففت نمبر لانګ کوېشن دی دی دا کول غواړي نو دی به دا د ففت دپاره چې کوم پیجز مختص شوي دي دی به دا په هغې کې اټمپټ کوي په هغې کې به لیکي. چونکې زه خو د ډګري کالج منګوره پروفیسر یم او زما غټ خواهش دا دی چې دا د منګوره ډګري کالج د سټوډنټس لپاره یو مستفید یو سورس وګرځي او چې دا هغه وویني او د هغې نه څونه زده کړه وکړی شي په دې به زه خوشحاله شم. خو د دې نه زیات چې کوم دی زما سره د 9th د سټوډنټس چې کوم دی د هغې ډېر زیات فکر شو ځکه چې اوس چوټیانې دي او د چوټیانو نه فوراً بعد به بیا ایګزام وي نو زما خیال نه کېږي چې هغو ته بیا دونه ټایم میلاو شي او چې کوم ټیچرز ټریننګ حاصل کړي چې هغه هغو ته بیا په ښه طریقه باندې دا ټیچنګ وکړي. دا مارکنګ والا انسر شیټ چې کوم دی چې د هغې طریقې کار څنګه دی او دا به موږ څنګه اټمپټ کوو. نو په دې وجه باندې ما دا ضروري وګڼله چې زه یو ویډیو پیغام ریکارډ کړم او سپیشلی د 9 سټوډنټس ته او بیا د فرست ایئر سټوډنټس چونکې فیلډ ورک ډیسیشن دا شوی دی چې د فرست ایئر چند پیپرز او د 9 چند پیپرز به په مارکنګ په تھرو باندې مارک کیږي. نو کم سټوډنټس چې په لسم کې دي کم سټوډنټس چې اوس په سیکنډ ایئر کې دي هغو دپاره دا د مارکنګ دا نوې طریقه چې ده د دې نه هغه مبرره دي دا په هغو اپلیکیبل نه وي هغه به په هغه زړه طریقه باندې ایګزام ورکوي په هغه زړه طریقه باندې به پیپر اټمپټ کوي. خو کم چې د 9 سټوډنټس دي او کم چې د فرست ایئر سټوډنټس دي د دې دپاره به میبي په 2 سبجیکټس کې په 3 سبجیکټس کې یا په یو سبجیکټ کې به دا یو ایکسپریمنټل بیسس باندې دا طریقه شروع کوي. نو د 9 سټوډنټس چې کوم دي او د فرست ایئر سټوډنټس چې کوم دي تاسو تیار اوسئ دغه طریقې کار تاسو ته ما په ویډیو کې ووایي که په دې کې چاته څه کنفیوژن وي پوهه نه نو په کمنټس کې خپل پرابلم ولیکئ که ما ته الریډي پته وه زه به تاسو سره شیر کړم که ما ته پته نه وه زه به د کنسرن اتھارټیز نه ځان پوه کړم او تاسو سره به بیا جواب درکړم. نو زما غټ خواهش و چې دا ویډیو پیغام زه زیات نه زیات سټوډنټس ته پیرنټس ته او مشرانو ته ورسوم چې دا واوري او د دې نه که څه زده کړه وشي او د هغو فایده وشي نو زه به خوشحاله شم. دا ویډیو پیغام ما ستاسو دپاره ریکارډ کړو اوس ستاسو خوښه ده چې پخپله هم واورئ او ټول سټوډنټس ته ټول پیرنټس ته ټول مشرانو ته او جنرال پبلک ته دا میسج ورسوئ. که نور څه داسې ماته مفید انفارمیشن میلاوېدل زه به ستاسو سره ټایم په ټایم شریکوم. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.